أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وعن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أو كما قال الإسلام دا بیک وقت دلتے درے احادیث دے موقع بانے پہ یو مضمون بانے ذکر دی او اغا مضمون دا دے چې حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چې د معاذ ابن جبل په نوم باندې مشهور دی انصاری صحابي دی 250 کال عمر کې وفات شوی دی دا مشهور صحابي رسول دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره نږدې ناس پاس دی او چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې مدینه کې چاپیره سفر کاو نو معاذ به سره هغه قصه کوي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل د خر په سورلۍ باندې ناست ما او هغه دواړه زموږ د علاقې خره چې دي نو دا خره کمزوري دي هغه خر چې هغه موږ ورته قچر ورته وایو نو د هغې په برابر د عرب ممالکو چې کوم دي نو هغه خره دي نو په دې وجه باندې په خر باندې به هم سورلي کوله څنګه چې خلک په قچر او په اس باندې سورلي کوي نو ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو خر باندې په سورلۍ ناسو او دومره نږدې وو چې زما او د هغه په منځ کې د هغې ډکي نه علاوه بل څه شی نه و کوم چې د دې کجاوې د مضبوطیا دپاره په دې کجاوه پسې لګېدل وی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې معاذ ته پته ده چې د الله په بندګانو حقونه دي او د بندیانو په الله حقونه دي وی دا پته درته شته چې د بندیانو په الله څه حق دی او د الله په بندګانو څه حق دی وی ما ورته وویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم پته وي او اصل کې علم چې دی نو هغه د الله سره دی ما ته څه معلومات نشته نو یې هغه راته دې وضاحت شروع کړو چې د الله حق په بندیانو دا دی چې د الله عبادت به کوي د الله سره به بل څوک نه شریکوي او بیا د بندیانو حق په الله باندې دا دی چې الله به دوی له عذاب نه ورکوي نو حضرت معاذ وی ډېر خوشاله شوم چې دا خو ډېره اسانه خبره ده چې بندگان به کلمه وي د توحید داخلي اقرار به کوي او بیا د هغې نه وروسته چې دی نو د الله په الله دا حق دی چې الله به یې خامخا بخي نو ما پیغمبر علیه السلام ته وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره ټولو خلکو ته نه وایم وی ما ته وی چې نه نورو خلکو ته دا خبره مه کوه ته مې پرې پوه کړې که نورو خلکو ته دې وویل هغې په دې پوهېږي نه نو بیا به هغې ایسته نور کارونه نه کوي تش کلمه به وایي او بس خبره ختمه یعنی دا قصه چې د نو حضرت انس رضی الله عنه هم کوي خو هغې د حضرت معاذ نه نقل کوي هغه وایي چې معاذ رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام سره په سورلۍ باندې د خر ناست و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته معاذ نو معاذ ورته وایي چې جی حاضر یم نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو په دویم ځل ورته بیا وایي معاذ نو بیا ورته معاذ وایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر یم جی څه وایي دریم ځل باندې ورته بیا وویل لږ ساعت بعد چې معاذ نو معاذ ورته وایي چې لبیک و سعدیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حاضر یم څه وایي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ما من احد یشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه کم سړی چې د زړه په صدق باندې دا اقرار وکړي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله الا حرمه الله على النار دا سړی الله تعالی په اور بندوي بیا جهنم اور یې نشي سوځولی نو حضرت انس فرمایي چې معاذ ورته ووایي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته یې ووایم
نو یې هغه راته ووایي چې نه خلکو ته مه وایه ځکه چې ته خلکو ته ووایې نو بیا به دا خلک بس کلمه وایي او عمل به نه کوي. نو د انس وایي دا قصه ما ته هغه د مرګ په بیمارۍ کې وکړه او دا یې راته به نه وی کړي خو وی چې نه هسې مې د پیغمبر علیه السلام نه مې خبره اورېدلې ده او که دې پټه د ځان سره وساتم ګناهګار به شم. نو د ګناه د یېرې نه راته د مرګ نه مخکې وویله ورنه ویلی نه دا چاته ځکه چې پیغمبر ورته ویلي چاته به یې نه وی نو یې هغه ماته وویل. خو کله راته ووی تعصما د ګناه د یېرې د لاسه چې کوم دی نو هغه ماته دا د مرګ نه مخکې یو دلی وویل. په دې یو حدیث کې بره ذکر شو چې الله تعالی به د چرته به بولي جنت ته به نه باسي او پر دویم الفاظ چې انس نقل کړه په هغې کې یو ذکر شو چې الله تعالی پر جهنم ور حرام کړي. دریم کم حدیث چې کم دی سلسلې کې ذکر دی هغه دا چې حضرت ابو ذر رضی الله عنه دی هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله او دل رالم یا په سپینو جامې اغوستې وي ودو نو یې دته واپس شوم بیا ول وروسته بیا رالم بیا رایښ شو نو یې هغه سره چې د کېناستم نو هغه راته ووایي چې ابو ذر ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. کم سړی چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دې حالت کې مړ شو چې د دې کلمې د وینا نه منکر شوی نه و نو الا دخل الجنه الله به جنت ته نه باسي. نو حضرت ابو ذر حیران شو چې یاره بیا دا منځونه دي دا روجي دي دا حج دی دا زکات دی. نو هغه ته تپوس وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم و ان زنا و ان سرق کدی سړی غلا کړي او زنا کړي هم به الله جنت ته بوځي په کلمه باندې. نو هغه ماته و ان زنا و ان سرق غلا کړي او که زنا کړي خو چې کلمه ویلي. نو بیا ته معاذ حضرت ابو ذر تپوس کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زنا او د بغلا به وجود وي هغه ورته ویاو یو پدریندل ته بیا تپوس وکړو یو پدریندل مې ته تپوس وکړو نو پیغمبر علیه السلام راته وی چې ابو ذر په ډېر خپکیږي هم جنت ته بځي ابو ذر په ډېر خپکیږي هم جنت ته بځي. دا درېونه احادیث چې کله سره راجمع کی د دې مضمون چې دی نو هغه دا دی چې د کلمې توحید د اقرار سره به سړی جنت ته ځي او جهنم به پې حرام وي. نو سوال پیدا کېږي د سړي ذهن کې چې یاره بیا خو به د کلمې نه وروسته سړي ته ضرورت نه چې دا دونه نیک اعمال کوي دا مونځ دی پنځه ټیمه دا جهاد دی دا حج دی دا زکات دی دا روژه ده نو دغه شانې ښه اخلاق دي معاملات دي نو بیا به د دې دونه ضرورت نه وي. نو علما د هغې وضاحت کوي چې د دې مطلب دا دی دوه مقصد یې کېدی شي. یو مقصد یې دا کېدی شي چې د جهنمیانو دوه قسمه دي. یو هغه جهنمي دی چې هغه ټول عمري جهنمي دی هغې ته کافر ورته وي ټول عمر په جهنم کې قرآن کې د هغې دپاره راځي خالدین فیها ابدا جهنم کې به ټول عمر همیشه همیشه اوسېږي. او یو هغه جهنمي دی چې هغه د خپل څه ګناه په وجه جهنم ته تللی دی خو نور اعمال چې دي نو هغه دومره دي چې د هغې په وجه هغه د جهنم مستحق نه دی جنت مستحق دی. نو دلته مراد د دې نه دا دی د دې احادیثو نه دا دی یا خدا دی چې همیشه جهنم کې به نه او د همیشه جهنم په ځای باندې دا بر جهنم نه یو دل رایستی کېږي. او دا دویم حدیث کې چې دي چې جنت ته به ځي نو لازماً به جنت ته ځي. په دې وجه باندې د مسلمانانو دا عقیده ده او د دې احادیثو په رڼا کې چې کوم مسلمان دی او څونه ګناهونه یې کړي نو د همیشه ژوند د جهنم نه به بچي او د هغې ګناهونو نه د پاکېدو په غرض باندې د هغې د پاکېدو نه وروسته د هغې سزا د خوړو نه وروسته الله تعالی به هغه جنت ته د بوتلو دپاره د جهنم نه بیا وباسي. او دویم مفهوم علما داسې بیانوي چې د دې حدیث مطلب دا دی چې کوم سړی دا کلمه ووایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا بیا د توحید د دغې تقاضو مطابق ژوند تیر کړي. مثلا یو سړی دی هغه په یو لښتي کې اوبه راپرې دي د بر سره نو بس هغه پکې ایسته روان وي تر څو چې هغه پټي ته رسېدلی نه وي. نو دغه شانې سړي چې دا کلمه وویله نو فکر یې ټیک شي نو اوس به دا د دې تقاضې هم پوره کوي. د دې د تقاضې مطابق د کلمې د وینا مقصد دا دی چې مونځ به کوي روژه به نیسي حج به کوي زکات به ورکوي جهاد به کوي نو بس د هغې مطابق به اوس لګېږي که نه نو په خپله جنت مستحق وګرځېدو. او دا حضرت ابو ذر چې کومه خبره کړې ده رضی الله عنه کومه قصه نقل کړې ده د هغې متعلق علما لیکل کوي چې د دې نه مراد هغه مسلمان دی هغه انسان دی چې د هغه خاتمه په ایمان باندې وشي. بعضې خلک داسي چې هغې کلمه ویلي خو
د کلمې د وینا او نیک اعمال هم کوي په دې مین کې په چرته یا تکلیف راشي یا په چرته غریبي راشي یا په چرته ير راشي ير دشمن لالچ راشي نو دا لالچ تبه په بنیاد باندې هغه بیا د اسلام تقاضی پریدي او کفري تقاضی پوره کول کی د خپل ځان د دنیوي مفاداتو د لپاره کله کله بیا هغه د کفر عمل اختیار کی نو په دې بنیاد باندې د دین مراد دی هغه سړی چې دا ایمان په خاتمه په ایمان باندې وشي نو چې کوم سړی هغه خپل ژوند د کلمې لاندې تیر کی کلمه وای او بیا د مرګ پورې د دې کلمې په دې عقیده باندې قائم ولاړی نو دا غي متعلق په دې دیو احادیثو کې دا خبره مضبوطه مونږ یاد کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله يعذب من لا يشرك به شيئا الله بدیل عذاب نور کوي په دې بل حدیث کې وایي چې الله تعالی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به د جهنم ور حرام کی او په دې بل حدیث چې موږ کوم وایو په درې وانو کې دا خبره شوه چې دې به جنت ته ننوځي نو دا هغه مفهوم چې ما ستاسو مخکې ویو د الفاظ هم زده کولو کوشش وکړو وعن معاذ رضی الله تعالی عنہ د حضرت معاذ رضی الله عنه نه روایت ده قال دی وی كنت مد رد پارشت ناس النبي په پیغمبر علیہ السلام پسې صلی الله علیه وسلم پسې علی حمار په یو خربانه چې پاغه باندې سورلیم کولم لیس نو بینی دما و بینه داغه پمنځ کې الا مؤخره الرحل مگر هغه روس هغه دکه هغه لرګې د سورلې فقال نو غرت یا معاذ اے معاذ هل تدری تا تپترا ما حق الله علی عباده چې د الله حق په خپل بندگانو باندې سره نو ما وتوی الله ورسوله اعلم الله ته خپت دا او د الله رسول په کویږي قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راتوی فإن حق الله د الله حق علی العباد په بندیانو داده ان یعبدوه چې دا بندیان به د الله عبادت کوي ولا یشرکو نه به شریکوي به د الله سره شیئا څه شی وحق العباد او حق د بندیانو علی الله په الله بیا داده الله يعذب چې عذاب بنور کی الله من اغه سړي الله یشرکو چې هغه نه شریکوي به د الله سره شیئا څه شی فقلت ما وتوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے الله پیغمبرم افلا ابشر به الناس آیا دا خبر د نور خلق تر دې خوش خبری ورنکما قال نو پیغمبر علیہ السلام تو لا تبشرهم زیر ولا مور کوا فیتکلوا بیا بستر ډډ بو لګي او کی بني او توکل بر وسب اختیار کی وعن انس رضی الله عنه دا حضرت انس رضی الله عنه روایت ده ان النبي صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم او معاذ او معاذ ردیفه د تسرس تناسب پسور ری علی الرحل پسور لئی قال نو پیغمبر علیہ السلام معاذ تو یا معاذ اے معاذ قال غوت لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صدق حاضر یم جناب او الله دې خوشبختی نصیب کا قال غرت وی یا معاذ نو غورت وی یا معاذ اے معاذ بیا وت په دویم ځل باندې غوی لبیک یا رسول الله او صدق په دریم ځل باندې وت بیا وی یا معاذ اے معاذ قال غوت لبیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم او صدق ثلاث درې ځله وت وی قال نو غورت وی ما من احد نشته یوتن یشهد چې هغه دا گواہی کړي الله اله الا الله چې نشته د عبادت قابل سوا د الله نه بل څوک وان محمدن رسول الله او محمد علیہ السلام د الله رسول له صدقا پرشتیا باندې من قلبی د زړه د زړه په صدق باندې دا کلمه ویلی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو الا مگر حرمه حرامي الله تعالی علی النار په ور باندې دا سړی الا مگر حرمه بند به کی دا سړی الله الله تعالی علی النار په ور قالوا دا معاذ وی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم افلا اخبر به ول خبر لكم پدې باندې الناس نور خلق پيستبشروا چاغیم خوشاله شي قال پیغمبر علیہ السلام تو اذن کدا خبر دی وتوکلا نو یتکلوا اغیب ډډی و بیا به عمل من کوي عند خجی نو فاخبر بها معاذ عند موته فاخبر بها نو دا خبر معاذ وکړه دا خبره عند موته د مر پټم کې تعصمن د ګنا نه د بچ کېدو په وجبان او حضرت ابو ذر نے روایت دی هغه وی اتیت النبی ذر عالم د پیغمبر علیہ السلام خوالم وعلی او پد باندې وا ثوب جامع ابيض تکسبنا وهو د نائم ودو ثم اتيته بيور لرالم وقد استيقظ پدوین لرالم نو دی رايخشو فقال ما تي ما من عبد نشتري وبندا قال چې هغه ویلی چې لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ثم مات بیا مرشي على ذلك په دې حالت کې الا مگر دخل الجنه داخلي کې به جنت ته قلت ما وتوي وان ذنا وان سرقا اگر که زنایم کړي او غلایم کړي قال غرتوي وان ذنا وان سرقا اگر که زنایم کړي او غلایم کړي
قلت ما وتوی و ان ذنا و ان سرقا اگر که زنای کړي او غلای کړي قال غرت بیا وی و ان ذنا و ان سرقا اگر چې زنای کړي او غلای کړي خلی دا درې ځل چې وته هغه کله یو دی کړه نو قال ابو ذر خلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وی چې و ان ذنا و ان سرقا على رغم ان په ابي ذر على رغم باوجود د خړېدو ان په د پوزي ابي ذر د ابو ذر د ابو ذر د پوزي د خړېدو باوجود با هغه جنت ته دی وکانه ابو ذر او ابو ذر بیا چې کلم اذا حدث بها کله چې به دا قصه کوله نو قال د ټکه به خامخه وایو چې ان رغم ان په ابي ذر اگر چې د ابو ذر پوز اور باندې ډېر خړ شي دا دریوان احادیث دا د کلمې د فضیلت په بنیاد باندې مونږ زده کړه چې د کلمې دا فضیلت دی چې د دې په وجه باندې سړی د جهنم د اور نه بچ کیږي او جنت ته بننوځي سبا به ان شاء الله بیا دا وایو چې د نجات دارومدار په څه خبره باندې دی الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك